السلام علیکم ګرانو دوستانو، څنګه حال دی؟ ښه برابرې امید ساتم تاسو په ښه. دې وخت کې مونږ د خپلو ملګرو سره داسې په دې غرونو کې ګرځو. دا نندارې ښکلې سیندرانې تاسو را سره وګورئ چې د سوات ښکلا، دا هم د سوات یوه ښکلا ده. دې هم تاسو یو سیل وکئ. دا ملګري دي زموږ سره. څه خپل تعارف سره وکړه. ستاسو نوم دی؟ السلام علیکم، زما نوم فضل امین دی. زه د یاسر خواله راغلی یم. هغې ښکلی ځای دی. څنګه دی باچا؟ ډېری ته راختلي یو. دا د دې ځي زموږ مقامي ملګری دی. د ده خواله مونږ راغلي یو او د اوس مونږ راویستي یو داسې د چکر په ځای باندې. د دې ځي په حواله یو څو خبرې زموږ سره وکړئ. خپل تعارف به زموږ د ملګرو سره وکړئ. زما نوم خو یاسر علي دی. د دې ځای کې اوسېدونکی یم. دا دواړه زما کلاس پیلو دي راغلي زما خواله. نو دا زموږ جګی دی، دوی مې په چکر باندې راویستي دي او دا زموږ په علاقه کې د ټول نه ښکلی جګی دی. نو هغې ته راویستو، ما چې لږ خوشحاله شي بیا وایي چې مونږ به ځو. نو ما یې ورکړې چې اول باندې چکر ولګوم، نو بیا به ځئ. نو اوس په مخې ته مونږ په لاره باندې ځو او تاسو سره به خپلې خبرې شریکوو. چېرته ځئ؟ ما زموږ سره اوسېږئ. دا وګورئ تاسو، دا ډېرې ښکلې نظارې او یو زړه راښکونکی منظر او دا د سوات یو ښکلا چې تکې شنې ونې په دې کې ولاړې دي او ورسره دلته د مرغو دا چغارې او ځای په ځای د اوبو دا چینې. دا هم زموږ د سوات یو ښکلا ده او زموږ د سوات د ښکلا یو حصه ده. نو تاسو هم همیشه دا کوشش کوئ چې چېرته هم په چکر راوځئ، نو زموږ د سوات ښکلا ته نقصان مه رسوئ. په لاره که تاسو له دا ورځې چې دي دا د بوټو د راختلو دي، نو تاسو په لاره ډېر زیات احتیاط کوئ. که چېرته په لاره ځئ او شین بوټی په لاره کې وي، نو کوشش دا کوئ چې هغه ستاسو په خپو کې پیمال نه شي او زموږ د سوات ښکلا ته نقصان ونه رسي. ټاک ټاک تا ګړی ستن راتا کوي روانه ده. ټاک ټاک تا ګړی ستن راتا کوي روانه ده. د مرګ په لور په منډه زندګي روانه ده. زندګي روانه ده. زندګي روانه ده. گردش د زمانه راته په مخ کړل ګونځ جوړ. گردش د زمانه راته په مخ کړل ګونځ جوړ. گردش د زمانه راته په مخ کړل ګونځ جوړ. گردش د زمانه راته په مخ کړل ګونځ جوړ. دلا سمې وتلې د ځوانې روانه ده. د مرګ په لور په منډه زندګي روانه ده. زندګي روانه ده. ټاک ټاک تا ګړی ستن راتا کوي روانه. د دې مقامي یو خړ غونډه کې به ورته مونږ ووایو چې هغه دی او د اوبو د اواز د ذهن له مازغو له یو سکون ورکوي. دا یو سکون میلاویږي. دا نظاره تاسو وګورئ. دا اوبه د هغې برځې نه راځي، داسې راځي او دا داسې راوهیږي. د ګرمۍ په موسم کې چې کله دا ګرمي ښه پخه شي، هغه ورځو کې دا ځای ډېر فایدهمند وي دلته او د سیل ځای دی، د چکر ځای دی. تاسو کوشش وکئ چې بیا دلته راشئ. د مرګ په لور په منډه زندګي روانه ده. زندګي روانه ده. زندګي روانه ده. سر سپین ګیره مې سپینا سامې ماته ماته کېږي. سر سپین ګیره مې سپینا سامې ماته ماته کېږي. سر سپین ګیره مې سپینا سامې ماته ماته کېږي. سر سپین ګیره مې سپینا سامې ماته ماته کېږي. دا
زړه زور می کم شوی د ماستی روانه ده د مرګ په لور په منډه زندګي روانه ده زندگی روانه ده ټک ټک د ګړۍ ستن راته کوي روانه ده د مرګ په لور په منډه زندگی روانه ده زندگی روانه ده زندگی روانه ده دا پورې بوډۍ ګوره ماسته پیغله و یو وخت دا پورې بوډۍ ګوره ماسته پیغله و یو وخت دا پورې بوډۍ ګوره ماسته پیغله و یو وخت دا پورې بوډۍ ګوره ماسته پیغله و یو وخت اسلام غوند پملا مات کونډې روانه ده د مرګ په لور په منډه زندګي روانه ده زندگی روانه ده ټک ټک د ګړۍ ستن راته کوي روانه ده د مرګ په لور په منډه زندگی روانه ده زندگی